الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقر الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقر الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ فرمایا چې د هر چا چې په ما باندې څومره احسانات دي یا زما دپاره مال دولت خرج کړی دی نو ما د هغو د احساناتو بدله په دې دنیا کې ورکړې ده، لیکن یو هستي داسې ده چې د هغو د احساناتو او د مال دولت د خرج کولو بدله دا ما په دنیا کې نه ده ورکړې، بلکې الله رب العزت باندې قیامت په ورځ باندې دغه انسان لا په خپل لاس باندې هغه بدله ورکړي. دا هغه لوی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. خپل نوم یې عبدالله دی، خپل نوم یې عبدالله دی او ابوبکر او صدیق دعوت القامات میلاو شوي دي. د دین اسلام د بارا د ټولو نه زیاتې او سیوا قربانۍ دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو خوب لیدلی او دا خوب یې بیا د یهودو یو عالم هغه ته بیان کړ. خوب یې ولیدو چې د اسمان نه د 14مې سپوږمۍ دا زما په غیږ کې راوغورځېده او دا د 14مې سپوږمۍ بیا په مکه مکرمه کې په دې کورونو کې ننوته او د دې کورونو نه بیا ووته او اسمان ته لاړه. د اسمان نه دغه سپوږمۍ بیا واپس مکې ته راله او بیا د دې مکې مکرمې نه دغه سپوږمۍ واپس مدینې منورې ته لاړه او د مدینې منورې نه واپس دغه سپوږمۍ مکې مکرمې ته بیا راله او بیا د مکې مکرمې نه دغه سپوږمۍ مدینې منورې ته واپس لاړه او په خاورو کې پټه شوه. بس مکه نه کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خوب هغه عالم ته بیان کو نو عالم ورته وایي تا چې کوم خوب لیدلی دی د دې خوب تعبیر دا دی چې نبی آخر الزمان صلی الله تعالی علیه وسلم به راځي، اخرنی نبی به راځي او کله چې اخرنی نبی راشي نو هغه به مبعوث کېږي په مکه مکرمه کې او د ټولو نه زیات د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عالم دا بیان کوي د ټولو نه زیات همدردي او د ټولو نه زیات سیډ به ته اخلي او د خدمت موقع به تا ته میلاوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خوب پټ ځان سره وساتو، چاته یې ونه وي، بس هغه عالم ته صرف کوي تعبیر باندې ځان پوهه هوښیار سړی و. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سره د وخت نه تعلق دوستی و او تعلق داسې و چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم به هم تجارت کو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به هم د کپڑې تجارت کو او د کپڑې په تجارت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ښه ماهر او څو دکانې کاروبار یې ماشاءالله ښه ولې ښه زبردست چلېدو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره تعلق او محبت یو ورځ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شام طرف ته یو سفر وشو. په دې سفر دوران کې بحیره راهب دا یو د یهودو عالمو د هغه سره ملاقات وشو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره چې کله ملاقات وشو نو دې عالم
دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه یو څو خبرو ته پوښتنه وکړه وې ته دا کوم ځای حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې نوم عبد الله دا د دې مکه مکرمه یم او بالکل درست خبره ده وې چې پتا کې کومه خینه ما نو تبکاری چې د مکه مکرمه وي او بالکل زه د مکه مکرمه یم اول نمبر خبره زه د مکه مکرمه یم وشو دویم نمبر خبره قریشی وي او بالکل زه قریشی یم بس وشو ته زمانه څه تاسو کې صبر کوا زما خبره لا ختمه نه ده اول نمبر د مکه مکرمه وي بالکل یم دویم نمبر قریشی او بالکل قریشی یم د بنو تیمی یو بل پیجنی نه لیکن د عالم د علاماتو نه پیجنی د بنو تیمی و او د بنو تیمی ما دا خیر دې ښکارا کړ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته څه ویل خیر دې ښکارا کړ یو لوی خبر ته کول غواړم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیر حیا وال انسان نه دا نشم ته کول ولکه ښکارا کا زه تا ته یو عجیبه خبره کول غواړم او ستاسو فائدې ده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عزت ټیکته جو د لمنې وته ښکارا کړه لمنې چې تکړه او خېټه وته ښکارا کړه بس پټه کړه وښ څه وشو دا تا ته ته پوښتنه وکړه دا څه دي نو هغه عالم ته وایي بحیره راهب ما ستانه سلور ته پوښتنه وکړه او په دې سلورو وانو ته پوښتنو کې ته کامیابی د علامات پتا کې موجود دي زمون پاک تیر شوی کتابونو کې کوم چې کتابونه تیر شوی دي په دې کتابونو کې ستا علامات ذکر دي څه علامات ذکر دي وې دا علامات ذکر دي چې دا سلور علامات په بدن سړي کې نو دغه سړي بعد نبی اخر الزمان صلی الله تعالی علیه وسلم ملګری وي او د هغه ته ډیر زیات نسبی او د هغه د پاره قرباني کوونکی انسان دی زما په دې خبره دې څه ولیدا وې اسلام په دې خبره باندې په کتاب تورات کې لیکلي دي چې دغه انسان با د نوم نبره تور خواب وي تور نه خوابي څه پېژنو وایي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نو ته هغه سړی چې په نبی اخر الزمان صلی الله تعالی علیه وسلم ملګرتیا کې وسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دې خبرې پته نشته چې دا محمد صلی الله تعالی علیه وسلم دا چې بلی ناس یا رسول څه جواب نه راکوي څه په وایي کنه رسول الله تعالی علیه وسلم حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي من صلى علي واحده صلى الله عليه 10 څوک چې په ما باندې یو ځل درود شریف وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله بالله رحمتونه رولي اوس دا معمولی خبره ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه سړی ډیر زیات شوم پړق دی چې چا مخې ته زمانو مبارک ذکر شي او په ما باندې درود شریف وایي نو همیشه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نوم راشي درود شریف وایي وس نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې نسبت نشتا او ملګری دی تعلق دی وسره یو ورځ داسې وشوه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل دکان کې دی بل کپڑے دکانې سجاو کړی دی او پای کې کسٹمر راځي او سودا دی اخلي ادي کې ابو جهل او دغه سره یو څو ملګری نور دي رااله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دکان ته او یو بل دی لاسونه راچول او خنداګانی کوي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته څه وجه ده تاسو خاندې ولی مذهب کولی کوي څه وجه ده به خبر خو نه کنا وې د سنا وې غیار خو نور خبرې کوي و یار خو نور خبرې کوي وې څه وې وې هغه وې چې څه په یو شپه کې دنه د حرم شریف نه د مکه مکرمه نه لاړم بیت المقدس ته شام ته او بیا په دغه شپه باندې اسمانونو ته لاړم او د جنت او د جهنم سیلونه می وکړه
او وای خلکو ته ګوره دا خبرې کوي په جومات کې ناست دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملګری ایمان یې راوړی. وی خان د امام مذاق مه کوئ، وی دا خبره چا کړې ده؟ وی دا ستا هغه دوست کړې ده محمد صلی الله علیه وسلم، وی دا هغه کړې ده. وی خان وی دا خبره خو بیا رښتونې ده او ټیک ده، دا خبره رښتونې ده، ټیک ده، بالکل ټیک خبره کړې. وی لکه ته معلومات وکړه که نه؟ وی ما ته د معلوماتو کولو ضرورت نشته چې په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې په یو څو سکندونو کې د اسمان نه وحی را نازلیږي، د اسمان نه بره فضا کوم چې عرش دی د عرش نه به وحی را نازلیږي، نو چې په هغې کې ټیم نه لګي، نو د نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابه د شپه سفر کې تېرېږي، نو دا خو ډېره بعید خبره نه ده، بالکل رښتیا ده، حق ده. بخیر ته خو بیا هم لاړ شه، ځکه چې شام ته ځې د مکې مکرمې نه، نو په هغه وخت کې یو میاشت سفر و د یوې غاړې، نو یوې غاړې لاړې یو میاشت ولګېده، د هغه غاړې واپس را روانې 2 میاشتې ولګېده، د 2 میاشتو مسافت دا سړی وایي چې په یوه شپه کې توی شو. دا څنګه خبره ده؟ دا څنګه خبره ده؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مسجد ته راغی، د دې دپاره نه چې شک یې وکړی، د دې دپاره چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام مټې مضبوطې کړي او د نبي علیه الصلاۃ والسلام د خبرې ښه تصدیق وکړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مسجد ته راغی، نبی علیه الصلاۃ والسلام د بیت المقدس احوال بیانوي چې بیت المقدس داسې دی، بیت المقدس داسې دی، او عجیبه خبره ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دی تللی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پټکه مجمع کې وې، اے د الله نبی، اے محمد صلی الله تعالی علیه وسلم، ته چې دا کومې نښې بیانې او دا کوم حالات بیانې بالکل درست دی او سچ دی، حقیقت دی، دقه شان دی بیت المقدس. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې واقعه باندې چې ډېر کمزوري مسلمانان د هغو خپې خوړېدلې وې، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې تصدیق باندې هغه هم مضبوط پاتې شوه او آینده دپاره راتلونکي نسلونه یې په دین باندې مضبوط پاتې کړه. دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه کمال دی، د هغه قرباني وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام والا فوراً لقب ورکو چې انت صدیق، ته خو ډېر رښتونی سړی. او یو روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې ابوبکر ته نور تصدیق غواړې که زه درته یو خبره وکړم؟ بس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل الله رسوله آمنا وصدقنا، ستا په خبره باندې زما ایمان دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې د بحیره راهب هغه واقعه درته بیان کوم چې ستا د هغه راهب سره ملاقات شوی، هغه واقعه درته بیان کوم. بس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په جوړه شوې ده، الله رسوله بس زما یقین دی ستاسو باندې قوتمند دی. حالانکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما دې واقعې چاته ذکر هم نه وکړی د بحیره راهب د دې واقعې، او نبی علیه الصلاۃ والسلام فوراً ماته د هغې تصدیق وکړو. دومره لویه هستي وه او ډېر زیات د هغوی کوم دی که په سیرت باندې موږ بحث شروع کړو، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سیرت باندې به مودې ولګي، لیکن د خلونه به هغه مزه نه ځي او په زړونو کې به هغه سکون او راحت راځي او بار بار به کېږي چې د دوی دا ذکر کېدی. عجیبه انسان. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به داسې موقع لټولې چې زه هغه موقع ته حاضر شم، هغه کار وکړم چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه نمبر وېسم. زمونږ به ستاسو مقابلې به صحیح د دنیا به کارونه هلکه پلانکي دونه وګټولې، زه به دونه سیوا ګټم او د هغو مقابلې به صحیح د دین په اعتبار سره به وي چې د عمل به زما څنګه مخکې لاړ شي، د نبي علیه الصلاۃ والسلام او د دین دپاره به قرباني زما څنګه سیوا شي، د دې دپاره به مقابلې کوو. کله چې دا په دې میاشت کې کومه چې جمادی الاخرى میاشت ده، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات وشو. کله چې وفات وشو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به ګرځېدو چې زه هغه کارونه وکړم کوم چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کړي دي. نو چا ورته وویل
چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ با دلته یو بابا دی دغه بابا به خدمت کو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کور کی حلوا تیار کړه او لاړو دغه بابا زګی تا چومړې ته لاړو کله چې بابا چومړې ته ورسېدو نو د بابا زګی جارو کو او هغه ته وګو غیره ډکی کړي بابا وس پستر ګړون دی او په ټول وجود باندې نه کوي پستر ګړون دی او په ټول وجود نه کوي اداني پیرا کوي هغه د اوس پته نه لګي چې څوک راغلي د خدمت ته دا څوک دی باوی اسلام مربع امیر باندې حکومت کوي هغه بادشاہ راغلی باوی اسلام مربع امیر ستاسو پاکستان حکمرانی اور راځي چې کنه چا خدمت وکړي اج صرف راشي هسپتال ته یو چکر لګا یو هغه ماشاءالله لګا به کمال یو صرف هسپتال درانه وته ورته دا کار دی چې یو هسپتال نو کې صرف دا تماشې وکړي هر یو چې دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بعدنه مخکې راتلو دا خدمت وکړو اوس عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغلی دی خدمت کوي حلوای راوغستا بابا له مخ وغیره پاک کو خله ولا پاک کړه او به حلوا راوغستا او په کوته باندې سړکړه چې د خپل چا خدمت کړي دانو نټک او هیڅ تعلق یې وسره نشته پیجنې هم نه چې څوک دی او رعایا ده په کوته باندې حلوا سړکړه او دغه بابا په خله کې خودا چې څنګه کې خودا دا سړا حلوا نو هغه بابا چغې کړې وای هاي سنا په انسان ودې سي ظلم چاته وای باو اسلاق مربع میل باندې حکومت کوونکی بادشاہ ته وای ودې سي ظلم سنا په سړې ګورا ته دا پته نه لګي چې سړې زخمی سړی لکم حلوا ورکي کم از کم هغه په ګوته باندې څوک نه سړی هغه په جبه باندې سړی ستانه مخکې چې کم سړی راتلو ته ما ته پته نشته ته څوک لیکن چې مخکې هم سړی راتلو نو هغه به مال په جبه کې حلوا سړه کړه او جبه به زما خولې ته رادنه نه کړه او به ما په خولې کې به حلوا مال راکړه څوک ورته لږه څه ورکي چې په خولې کې په جبه حلوا سړه کې او بیا پردي بابا تا چې دانو نه ډک دی غرض یې هیڅ نشته صرف د الله رضا چې زما رب زمانه رضا شي او جب وردن نه کی او په خله کې وته دانو حلوا کی دي او بیا وته دام نه وای کولای چې زه څوک یم او دیم بادشاہ راغلی دی داغه په اتباع کې او هغه دم دانه وای چې ته چې ما به عزت کې او زما به حرمتي کې ته د پدشتي سونه لوی سړی یم نه 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 وایو کنه بابا الله دې پتی رشوی خلیفہ باندې رحم وکي الله دې پتی رشوی خلیفہ باندې رحم وکي هغه هم دقسیو چې داغه نشان نمبر نه دی وړي نه په عبادتو کې او نه په خدماتو کې دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی